مسلمانانو ورونو نن درته داسې یو عمل درښایم چې په هغې سره ایمان تازه کیږي، ایمان نوی کیږي. هغه عمل دا دی، نبی مهربان یو وارې صحابه کرامو ته وفرمایل چې تاسو خپل ایمانونه تازه کوئ. صحابو عرض وکړو د الله رسوله ایمان به څنګه تازه کوو؟ حضور ورته وفرمایل چې تاسو کلمه طیبه لا اله الا الله ډیر ډیر وایي، په کثرت سره وایي، دې سره ایمان تازه کیږي. دې نه دا معلومه شوه چې ایمان هم کمزورېدی شي، ایمان کې سستی راتلی شي، لیکن د دې کلمې په کثرت ویلو سره د ایمان هغه کمزوري او سستی دا ختمیږي. موږ له پکار ده چې موږ د ورځې د دې کلمې کثرت ډیر ډیر کوو، ځکه انسان په ورځ کې ډیر داسې کارونه او خبرې وکړي چې هغه د ایمان زیان ګرځېدی شي. نو د دې کلمې په ذریعه سره الله رب العزت د مسلمان ایمان تازه کوي، لہذا د دې کلمې کثرت ډیر ډیر پکار دی.